السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي ولي محمد بړیڅی. نن اپریل د میاشتې اوله ورځ د پنجشنبې ورځ ده. لکه دا څو ورځې سره موږ دا ویله چې یو ډېره خوندوره ورځ به پر پیلي زموږ علاقې بلوچستان ته راسي. نو نن پیلی ده اور هغه رقم وریځو هم پیل کړی دی. د برایي راسې زموږ په مغربي سرحداتو پر پاکستان کې را داخل سوي دي او د دې پله وریځ معدوده نه ده او محدوده هم نه ده. دا تقریبا زموږ ټوله بلوچستان کور کوي، بلکې د پاکستان به هم کونج کونج ته ورسیږي. بلکې زه دا وایم چې ټوله افغانستان او د افغانستان پر اخوا ترکمنستان، تاجکستان، اذربایجان، دا ټوله چې کوم آزاد ریاستونه دي دا اوریځي علاقو ته هم رسیږي. او دغه رقم د لمر خاته د مشرق په خوا د چاینا تر بارډره پورې به لا هم انشاءالله دا اوریځي ورسیږي. او د دې په اوریځو کې هم هر قسم بارانونه موجود دي. اکثره به د تنا بارانونه او په بعض علاقو کې پستورې باران هم وي، هغه لکه پردوک چې موسلادار ورته وایي، یعنې تیز بارانونه به وي او د تنا بغیر دا ته پستورې په پښتو کې وایي. دا رقم بارانونه به هم وي. او د افغانستان چې کوم شمالي علاقې دي لکه بامیان وغیره پر هغو علاقو به واورې هم وي. او د دې پله په اوریځو کې بیا هغه رقم د ژلۍ امکان پوره موجود دی. اور دا ته هم ذهني طور ځانونه تیار کړي. او د دې پله په اوریځو کې تیز بادونه هم راځي. نو د اوس سره لا خپل لکه د شمسي پلیټونه دا ټینګ کړي او مضبوطه کړي چې باد یې ونه غورځي. او یا چې کوم ځای داسې کمزوري چتونه دي د چادر وغیره د دې هم د اوس سره څه بندوبست او انتظام ورته وکړي. او دغه بارانونه د 1 تاریخ د نن څخه دا شروع کیږي. دا 2 تاریخ 3 تر 4 پورې به انشاءالله دا اوریځي جیدلې. لیکن د دې بعد هم د بارانو سلسله نه ده منقطع، په مخ نور بارانونه هم راځي. او دا یو خبره اوس هم درته کومه چې دا که څه هم تر اوسه پورې باقاعده پسرلی نه دی، لیکن دا وریځې هغه د ژمي د وریځو په رقم نه دي. دا په دې کې ډېر اونچ نیچ پورته کښته چټکې ډېرې وي، کله مخته سي کله شاته سي. په لحاظه دا که چیرې یو جلسې والا ته چا په کور کې واده او هغه بار بار پوښتنه کوي، اصرار کوي، که هغو ته موږ په اندازو باندې یو فکس ټایم یا بجې ور وښیو او په هغو کې پوره 50% امکان شته چې په دا کې دې موږ غلط سو. موږ به نه یو غلط، د خدای پاک په اراده هغه اوریځې شاومخته کېږي. کله داسې یوه وریځ په یو خاص سپیډ را روانه وي او اچانک بریک ونیسي، هغه شاته پاتې سي، لیټ سي خپل تر ټیمه. او کله اچانک بوژ واخلي او بل ګیر ور واچوي په سپیډ وي چې هغه ورځ ماښام راتله هغه بیا غرمې ته راسي، څو ګنټې سبقت وکړي. لہذا دغه بدلون چې کله په دا ټایم ټیبل کې راسي
نو او دا غلط سي کوونکی د بارانو د خدای پاک ذات دی دا زموږ اندازې دي نو په دا باندې زموږ د اندازې ډېر وخت اکثره غلطي هم سي نو لہذا موږ بندګان او عاجز یو نو موږ ته بیا د غرونه مه راکوئ ما اور حافظ احسان عزیز بڑی ستا دعا کوي الله حافظ